خوښې سندرې زما یارا ستاسو فرمایشونه مینا پټه کوا کړه د سنگار دی لیلا دا چې د ګل پرنګ حسینا یما دا چې سپوږمۍ په شانت سپینا یما ستاسو خپل چینل ریډیو دلبر باندې خیستا مې دې جانا خایست ګل په شان خیستا مې دې جانا خایست ګل په شان د زړه په سر لیکلې مې ستانو په دې بیان خیستا مې دې جانا چاته ټیټ نشي نګیالی زما ژوندون کا زړه زما دی مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا خدای زیات کړی یو په لسه د پښتو د لیلا حسن یا زما مینه هم زیاته یو په لسه تر مجنون کا ریډیو دلبر ثوابه اف ام څلور ویډیو خوږو درنو اورېدونکو د خپل کوربه سید عادل له اړخه د مینې او خلوص نه ډک سلامونه لیکې هیلې احترامات قبول کړي هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نر او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلي کوم اورېدونکي چې ویښتې هغوی ته وایو سهار په خیر او کوم چې وده دي نه هغوی دي له وده ویسي او چې څنګه زموږ سره راپاسي نو موږ به ورته هم هغه وخت سره سهار په خیر وایو سهار په خیر خپرونه موږ ستاسو د سهار د خوشحالولو دپاره یعنې که سهار چې څنګه شروع کېږي او هغه په کار ده چې د یو خندا داسې د یو ښکلې خبرې نه وشي چې د سړي ټوله ورځ د انسان ټوله ورځ په هغه په خندا خوشحالۍ باندې تېره شي موږ په دغه اړه باندې موږ ستاسو دپاره راغلي یو د ریډیو دلبر ثوابه اف ام څلور نوي دا مشن دا کوشش دا مقصد دی چې ستاسو په مخونو باندې په دې تیاره تیاره ماحول کې په دې ازغن ازغن ماحول کې په دې لمبه لمبه کوڅو په دې لمبه لمبه اور کې هغوی ستاسو دپاره د خوشحالو د ښادو داسې یو موقع جوړه کړي چې هغه ستاسو په مخونو باندې خنداګانې راولي قدرمنو اورېدونکو ټیک زموږ او ستاسو ملګرتیا به وي ټیک تر 12 بجو پورې تر هغه وخته پورې که تاسو زموږ سره تماس نیول غواړئ نو د ګرځنده په کرښه هم راتلی شئ د اس ام اس په کرښه باندې هم راتلی شئ د اس ام اس کرښه چې کوم ده خو تاسو ته پته هم ده خو خیر بهرحال بیا ته هم در یادومه چې وبلیکئ آر ډي ایس نه پس په لږ شان معمولي غوندې خالي ځای پرېږدئ د هغې نه پس په خپل نوم ولیکئ خپل د کلي نوم به ولیکئ خپل پیغام به ولیکئ د سهار په خیر سره چې ستاسو ښکلې غوندې خبره در سره وي هغه به ولیکئ او موږ ته بیا راواستوئ په 2 اتیا باندې یعنې په راسنډ به کې موږ ته په 2 اتیا یعنې په 8282 باندې به موږ ته راډالۍ کوئ او که نه تاسو زموږ سره نیغ په نیغه خبرې کول غواړئ ستاسو سره څه داسې ښکلې غوندې خبره وي چې هغه وخت سره زموږ کوم اورېدونکي راویښ شوي وي او ځان ته یې ریډیو لګولی وي او په کار او د هغوی په مخونو باندې تاسو هم خندا راوستل غواړئ د تاسو راتلی شئ په 09382002 یعنې په 0938 28 باندې تاسو زموږ سره نیغ په نیغه راتلی شئ خبرې به کوو قدرمنو اورېدونکو په اعتماد باندې هم په اعتبار په ټرسټ څوک چې ورته باور هم وي او دغه شان به ورسره خبرې کوو په احسان باندې یعنې چې احسان ور یادول څومره لویه ګناه ده او دا احسان ولې موږ یادو او دا کم خلک احسان ور یادوي نو په کار دی تاسو زموږ سره راشئ او په دې موضوع باندې تاسو موږ سره خبرې وکړئ که څوک په اعتماد باندې خبرې کوي که څوک په احسان ور یادولو باندې یعنې که مطلب خبره دا ده چې یو کس بل کس ته څه څیز ورکړي یا د ورکولو نه پس بیا هغه ته وایي چې زموږ تا ته دا څیز درکړی دی دا احسان ور یادول د ډېره لویه ګناه ده نن زموږ په معاشره کې دا ګناه ډېره عامه شوې ده خاص طور باندې دا ګناه په هغه خلکو کې زیاتره کوم چې د رسم و رواج په وجه باندې خلکو ته تحفې هدیې ورکوي یا د ښودنې دپاره تحفې او هدیې ورکوي د دې مطلب دا شو چې هغوی هدیه او تحفه د الله تعالی له طرف نه ورکوي او چې د الله تعالی له طرفه یې ور نه کړه نو د ورکولو وخت کې دا نیت وي چې موږ دته تحفه ورکړه نو موږ ته د دې په بدل به هم میلاوېدل پکار وي اوس که ورته بدله میلاو نه شوه یا په بدله کې ورته قیمت میلاو یا تحفه میلاو نه شوه نو هغه نو په هغه باندې دا احسان کوي چې صاحبه ما هغه صاحب او دا کې ماته د مولا نصرالدین د کوټ یو کیسه را یاده شوه لطیفه ده خو مولا نصرالدین داسې کار کړی چې چکر ته یې زړه شوی و نو بل ملګری ورسره راغی ورته وی چې مولا صاحب ورته وی چې راځئ چې ځو چکر به ولګو داسې بازار پورې به لاړ شو چکر مکر به ولګو هغه ورته ټیک ته ځه چې ځو خو هغه ملګري ورته وی چېرې مولا صاحب زما خو هم چکر تړه کېږي خو زما دا کوټي چې کومه ده دا ډېره څښا ده هغه ورته وی چې نه دا څه خبره زما کوټي شته که نه هغه به واچې راځئ چې ځو مولا صاحب ورسره روان شو کوټي واچوله دغه بل ملګري کوټي واچوله مولا نصرالدین ورسره دغه شان روان دی چې سمنځه پورې لاړل یو ملګری والا مخې له ورغی ملګري ورته وی چې مولا صاحب
څه ګاله والد دوا سلام وشي وایي چې ملا صاحب څه چای وبه هغه ورته وایي چې یوسف نو یاره ملا صاحب تاسو خو مې وپېژندئ خو دا بل ملګری وایي دا ملګری چې کوم دی نو دا پلانکی دی د پلانکي زوی دی او ده چې دا کومه کوټې اغوستې نو دا زما خپله ده وایي دا زما ده هغه ورته وایي ښه چې نه غوندې مخکې تللي دي هغه بل ملګری پناه شوی دی دی ورته د مېلمه ورته وایي دی ملا نصرالدین ته چې ملا صاحب داسې مه وایه چې دا کوټې زما ده بس دا خو ما اغوستې ده دې وخت کې دا زما ده که نه بس ټیک ده داسې لږ به فاصله مخکې تللي دي نو ملا نصرالدین خو ډېر مشهور سړی او بل ملګری ورسره میلاو شوی دی ملا صاحب تاسو خو مې وپېژندئ خو دا بل ملګری هغه ورته وایي چې ملا صاحب ورته وایي چې نو ملا نصرالدین ورته وایي چې زه چې زه سره میلاو شو نو ورته وایي چې ملا صاحب تاسو خو مې وپېژندئ خو دا ملګری مې ونه پېژندم نو ملا صاحب ورته وایي دا ملګری چې کوم دی دا پلانکی دی د پلانکي زوی دی او ده چې دا کومه کوټې اغوستې ده که نه دا د خپله ده بیا ورته هغه ملګری ورته وایي چې ملا صاحب داسې کار دی چې د دې کوټه یې باره کې دا مه وایه چې دا زما ده یا د ده ده ګنې زه به رانه واپس کېږم نو هغه ورته وایي وایي ټیک ته راځه راځه بس چې ته پرې خفه کېږي زه به بیا دا نه وایم چې دا کوټې د چا ده چې لږ مخکې تللي دي نو بل ملګری ورسره میلاو شو ملا صاحب ته وایي چې په خیر ملا نصرالدین صاحب تاسو خو پېژنم ډېر وخت نه تاسو خو داسې شخصیت ته چې هغه بغیر نه به څوک نه وي واقف وایي دا ملګری چې در سره کوم روان دی دا مې ونه پېژندو نو هغه ورته وایي چې دا پلانکی دی د پلانکي ځای دی د پلانکي واره دی د پلانکي نوسی دی او ده چې دا کومه کوټې اغوستې ده که نه نو د دې باره کې که زه دا وایم چې دا یا زما دی یا د ده ده دی زما نه واپس کېږي قدرمنو اورېدونکو دې طرف ته زموږ سره ډېرې ښکلې ښکلې سندرې دي موږ ستاسو دپاره راوړي دي نو پکار ده چې هغه هم تاسو سره شامل کړو چا په فریب خوړه او چا په دوکو چې حیا نه پېژني دنیا هغو د لیکزاده لیک صاحب ښکلی کلام د ریاض خشکي صاحب په زړه راښکونکي اواز ده چې ډېر ښکلی طرز ډېر ښکلي انداز کې ویلی دی او پکار هم ده چې په دغه طرز کې هم دغه شان ښکلي ښکلي نظمونه دغه شان ښکلي ښکلي سندرې دغه شان ښکلي ښکلي غزلې زموږ د اورېدونکو زموږ د سندرغاړي وروڼه زموږ د شاعران وروڼه زموږ دپاره ولیکي او خپل قام ته یې پېښ کړي خپل ولس ته یې پېښ کړي چې زموږ ولس د هغې نه څه زده کړو په دې یو نظم کې هغوی څومره څیزونه ټچ کړي وو چې یو د پیری مریدۍ هغه کیسه بل د پیسې کیسه بل د فریب او د دوکې کیسه نو پکار ده چې داسې ښکلې ښکلې سندرې داسې ښکلې ښکلې نظمونه زموږ دپاره شاعران وروڼه ولیکي او دا سندرغاړي هم دغه شان په ښکلې ښکلې جامه کې موږ ته وړاندې کړي په ډېرو باندې به بده هم لګېدلې وي چې دا د څه لګولي دي فضول لاسې لګیا دی او ډېرو به ورته فایده هم اخیستې وي ډېرو به د زړه په غوږ اورېدلې وي چې پیسه څه شی دی دې کې اوس خبره وکړه د پیسو کرنه به خو تاسو وایي چې پیسه د لاس خیره دی نن به وي سبا به نه وي بله ورځ به راشي بله ورځ به راشي خو اعتماد یو داسې شی دی ټرسټ باور چې دا چرې هم بیا د راځي دا جوړېږي ډېر په ګرانه قدرمنو اورېدونکو خو دا د تلل یې د سیکنډونو په حساب او یو پیره چې اعتماد د چا نه پاسېدو نو بس بیا هغه اعتماد واپس نه راځي دا خو په یاسکشي صاحب واورېدو خو دې طرف ته چې کوم دی نو بل ملګري لګیا دي او یو بل سره سوادي ګاټې کوي او راځي چې دی واورو چې دی څه وایي یو بل ته زما خیال دی چې زبان ظهیر دی او ستاره یونس ډېر یو بل سره ډېرې وعدې ګاټې کوي نو هلته خو هغه د پیسو خبره وکړه د دوکې او د فریب خبره وکړه اوس واورو چې دا دی لا څه وایي دا نه ده دا بله سندره ده داسې ادبار ساتل پکار دی په هر چا باندې ادبار کول او په هر چا باندې ادبار کول دا هم ښه خبره نه ده خو بیا هم تاسو خپل ازمیښتونه خپل کوششونه کوئ چې خپل اعتماد چې کوم دی هغه په چا باندې باندې کوئ قدرمنو اورېدونکو کوم ملګري چې زموږ اوس دې وخت کې پاسېدلي وي سترګې غړولې وي او دغه ښکلې غوندې سندرې اورېدلې وي چې الله یې که نه هغوی ته وایو سحر په خیر او کوم چې لاوده وي او ډېر ښکلې ښکلې خوبونه وي هغوی ته وایو چې راپاسئ بس که انور ستاسو نه مشر دی هغه مخکې راپاسېدلی او تاسو کشران یې لا ډېر اوده پراته نو راپاسئ بس یې کړئ د دنیا کارونه نور هم بلا پراته دي د خوب نه بغیر نور هم بلا کارونه دي او که څوک دا وایي چې خوب هم نه وي پوره شوی زما خو نن څلورمه ورځ دا خوب نه دی پوره شوی اوس هم که چا پرېښودم نو داسې به ودې به چې غرق به ودې خو نه
کار روزګار د دنیا نور کارونه هم ډېر شي او دا ژوند چې کوم دی دا ډېر مختصر دی کار دا چې په دې کې موږ نه بل په کار راشي سراج فاني یاد کړی یو د باجار وایي سلام او تمام ټیم ته سلام او ډېر مزیدار غزلو د فیاض خشکي په اواز باندې زما شاعري به نشر کوئ په اف ام کنه بالکل تاسو یې راولېږئ سراج فاني صاحب موږ ستاسو دپاره راغلي یو بالکل به شریکو ستاسو سره قدرمنو اورېدونکو هلته په یاس کشکي صاحب چې ور هغه موږ ته نصیحت وکړو او خبرې راته وکړې چا په فریب وخوړه او چا په دوکو وخوړه دې باره چې کوم دی نو انوم یې رانه بیا یېرېږي همایون خان او نازي اقبال یو بل سره وعدې ګاټې وکړې دې باره چې کوم دی نو کرن خان لالا لګیا دی او باڼه ستایي راځئ چې دا باڼه لګورو چې دی په دې باڼو کې څه وایي یو باڼه خو چې کوم دی نو تذکیر په نخرو ټکرې ډک دی د ستارو بس بیا مې خیر نشته خپل کار مې وکړو بې به راته بیا غوسه وي وایي به چې بیا د هغوی کره پیدا وي نو ډېره بخه وه قدرمنو اورېدونکو یو وارې بیا تاسو ته وایو سهار په خیر سهار په خیر خپرونې سره ستاسو کوربه سعید عادل ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی قدرمنو اورېدونکو ستاسو سره به ډېرې ښکلې ښکلې سندرې هم شریکوو ستاسو اس ام اس به پکې هم شامل وو او ډېرې ښکلې ښکلې نظمونه به هم تاسو سره وایو او اسرار اتل هم یاد کړي وو زه اسرار اتل یم د ګندب کیمپ نه او زه په ټول ټیم باندې سلامونه وایم او ډېر ښکلی پروګرام روان دی ډېره مننه جي او یاد کړي یو عبدالله د کوزي باندې راوایي ټول ټیم ته سلامونه او پروګرام ډېر زبردست دی ویری نایس ډېره مننه جي او ستاسو مینې هم ډېرې بېتونه را روانې دي جاوید د بر باندې رانه یاد کړي وي بالکل صحیح دی ووایي بالکل روډ جاره صحیح زه کوم چې باڼه او چې بالکل ټول باڼه ډېر ښکلي دي او ډېر زبردست باڼه دي ښه جي شاویز یاد کړی د شاه منصور الله وایي بایجار موږ ته نظم ووایه بالکل به یې درته وایم راځه چې ووایم درته نظم بیا به راته څه وایې به خو راځئ چې ووایم درته نظم کرن خور د کرنل شیر کلي نه یاد کړی وایي ټول ټیم ته سلامونه او بایجار ستاسو اواز خو هم ډېر ښکلی دی اواز به ډېر ښکلی دی خو مور راته وایي نه ګورئ ها راځئ چې واورو یو نظم درته وایم ښه راځئ چې نظم واورو دا اواز به راته وایي چې د کوم سندرغاړي دی زه په هوټل کې د ملګرو سره کېناستم ما وی دا سر مې ډېر خوږېږي چای به وي او که نه زه په هوټل کې د ملګرو سره کېناستم ما وی دا سر مې ډېر خوږېږي چای به وي او که نه یو لس کلن بچي وي چای ډېرې اوبه ډېرې دي که نه ډوډۍ خورې نو ډوډۍ به درله هم راوړم ما وی بچیه د ډوډۍ څه اشتها نه لرو چای راله راوړه چې نشه او تماشه پوره شي هغه په چایو پسې لاړو موږ ګپ لګوو چا ویلې چای خو هم نشه د نشه نوره څه وي چا ویل نه دا خو عادت دی عادت نه نورېږي چای که عادت وه د عادت نه ډېر مجبوره وو موږ چای که عادت وه د عادت نه ډېر مجبوره وو موږ چای که نشه وه د نشې په انتظار پراته وو زما ملګرو چا عادت او چا نشه ستایله چې د پوډرو نشهی راته په سر ودرېدو په سر ودرېدو که د نظر په اندازه شل کلنی زلمی و زیړه څېره یې چورړې و بوډا ښکارېده لاس چې یې پورته کو سوال یې د ډوډۍ کولو ما یې په غور د بدن او کړوړو جاچ واغسته د لاس رګونه یې راوتي پړسېدلي و ټول د رنګه سپینو خو د مخ نه یې ایرې چڼېدې خیرن خچنو او جامې یې د ترپال غوندې وې په هر اندام یې وه د خیرو یو استر ختلی کله یې ترخ کله یې ملا کله یې سر ګرو لکه چې سپږو پرې و پورته انډوخر جوړ کړی زه یې د رنګ ډنګ نه په دې نتیجه ورسېدم چې دی پوډر سکي او پوډر یې د بدن وینه سکي زه یو شاعر چې دردمن زړه خوږمن احساس لرمه زما په زړه او په احساس باندې چړې خښې شوې ما د هغه په کړاغو سترګو کې خپل ځان ته کتل ما یې د مخ په آینه کې پاکستان ته کتل ما ورله لس
کلدارې ورکړې ورته دا مې ووی ورځه ډوډۍ وخوره په دې چېرته پوډر وانخلې هغه دعا وکړه دعا یې عجیبه غوندې وه الله دې ما او ستا بچي له دې بلا وساتي زما ملګري ما ته برن شو په غصه یې ووی دا دې غضب وکړو چې ده له دې پیسې ورکړلې دی به اوس لاړ شي او پوڼه به د پوډرو واخلي به د پوډرو واخلي ستا د پیسو زهر به هم د ده بدن ویلې کړي ما وی منمه چې پوډر سکل به عادت وي د ده زهر د حلقه تیرول به ضرورت وي د ده که دی یې نسکي نو ژوندی پاتې کېدلی نه شي که دی یې وسکي یو څو ورځې به ژوندون وګټي دغه یو څو ورځې ژوندون یې غنیمت ګڼم ولې چې دومره څوک به راشي د انسان بچوړی چې دا انسان به د مرګي د خولې را اوشو کوي د ده نظر له به د نوي ژوند رڼا ورکړي د ده شعور له به وږمه ښکلا ورکړي ولې چې دومره څوک به راشي د انسان بچوړی چې دا انسان به د مرګي د خولې را وشو کوي د ده نظر له به د نوي ژوند رڼا ورکوي د ده شعور له به وږمه ښکلا ورکوي ما 10 روپۍ د دې امید له سره زار کړې ځکه خو زما رڼا ملګرو دا ووایئ چېرته د خان او د نواب بچي پوډر سکلي دي کاڼې چې لګي د یتیم په سر ټپک خوري مدام دا د پوډرو تندر هم زمونږ په سر پرېوتو زما د قام بچي غربت کړ د لوګو مینان ځکه د هر یو پوډري سترګو کې ځان وینمه ځکه نشه دا واړه پاکستان وینمه خو اوس د هر یو سړي خور په شان نفرت کرمه زه به د خان او د نواب کره غربت کرمه خو اوس د هر یو سړي خور په شان نفرت کرمه زه به د خان او د نواب کره غربت کرمه د قام ظلمو له به زړګو کې بغاوت کرمه چې د وطن په خزانو یې خاماران پراته دي یا به د دغه خامارانو چکوي سرونه یا به د ژوند زهر ګوټي دوی به لوګي تیروي یا به د ژوند زهر ګوټي دوی به لوګي تیروي دا فیصله مې اوس د خپل قام په ظلمو پرېښې ده چې دوی کمکل دي د زهرو علاج زهر ګڼي که نه هوښیار دي دغه زهرو له تریاک لټوي زه ورته دومره قدرې وایم ښاغلو ظلمو د ژوند سپرلي چې یې ټول قتل کړه نشه قتل کوي چې د پوډرو کاروبار کوي هغه قتل کړئ د ژوند سپرلي چې یې ټول قتل کړه نشه قتل کړئ چې د پوډرو کاروبار کوي هغه قتل کړئ اوس په ګورم چې ستاسو د اواز وپېژندو کړو دا اواز د چا کوم اورېدونکي چې اوس پاڅېدلي وي او زموږ غږ اوري هغوی ته وایو ګوډ مارنینګ یعنې سهار په خیر صبح بخیر او که په نورو ژبو کې ورته څه وایي هغه ماله نه راځي شان دا خور یاد کړی و د ادینه نه وایي بایجان ستاسو د شو دپاره نن یونیورسټي ته لاړم او ستاسو پروګرام ډېر زیات یې خفه کړم خوراکی پکار ده چې تاسو خپل سټډي خپل تعلیم طرف ته توجه ورکړئ زموږ شوګانې به هر وخت راشي بیا به راشي پکار ستاسو د تعلیم دا وخت چې کوم دی دا بیا نه راځي زه سمید الله یم د شاه منصور نه لالو خالو نه سلام او تاسو ټولو ته اورېدونکو ته سلام او ډېر ښه پروګرام روان دی ډېره مننه چې سراج جفاري یاد کړي د بازاره وایي زما پتن یې لوبې وکړي بل خوشحاله ساتي زما د ګوتو قلم اخلي ګوله یې ماله ساتي ښه او ځکه په وینو کې لت پت شبه شهید بشمه الله خبر دی چې دا بېننګ عقیده چاله ساتي وایي ځکه په وینو کې لت پت شبه شهید بشمه الله خبر چې دا بېننګ عقیده چاله ساتي او وخت د بدل څه عجیبه
خلق دی را وخت بدل څه عجیبه خلق راغلي دلته هر خوا که ظلم کړي سراجه هغه تایله ساتي وخت بدل څه عجیبه خلق دی را راغلي دلته وخت بدل څه عجیبه خلق راغلي دلته هر خوا که ظلم کړي سراجه هغه تایله ساتي ډېره مننه جي یو جهان مننه ستاسو د مینې قدرمنو لیدونکو موږ به ستاسو سره د ټلیفون په لیکه باندې هم خبرې کوو که نه تاسو ته به ووایو چې د 0938280028 باندې که تاسو زموږ سره په دې خپرونې ګډون کول غواړئ نو تاسو نیغ پرې راتلی شئ نو ګورئ زموږ سره نیغ پرې هغه څوک دی السلام علیکم زما په خیال چې دا زموږ اورېدونکي چې کوم دی هغه ودرې صرف د اس ام اس په کرښه باندې راځي د 0938280028 چې کوم ملګري ویښ دي او هغوی د شپې نه دا ګیري وي چې زموږ کال نه میلاوېږي نو دا دې میلاو شو السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر څنګه حال دی خیر جي شکر الحمدلله خیر دی طبیعت هم ښه دی الحمدلله چې ته ښه الحمدلله جي نو بس چې ښه وي نو ستاسو په درانه خدمت کې راشو خو بیا هم هغه بریښ مې شته ګورئ الله یې که نه الله یې که نه او که نه بریښ مې شته ګورئ صحیح ده جي الله دې ښه کړه جي ثناالله څنګه حال دی خیر جي خیر دی ټپې راته نه کوې اوس خو به دوکان کې که نه کور خو به نه نو بس زه که کور هم یم او که دلته هم یم جي نو زما مینه څوک نشي بندولی جي تاسو سره زه خو تاسو ته ډاډه اړم یم جي د خیره لکه په کور کې د برید تاو کړي ناستې الحمدلله بیا خو ښه بیا خو ډېر ښه جي بالکل ښه ده ټپې وکړه ده ټپې نه جي او څو شعره به سره دغه کوم جي خو بیا راته په ترنم کې وایي نو ترنم کې جي مې نه دي زمزمه کړي که نه ګینې ترنم کې به مې درته ویلي ووایه په ترنم کې ووایه ده وای زما په زړه کې څه تېرېږي تا ته څه پته ده زخمي دی ډېر خوږېږي تا ته څه پته ده ډېر ښه تا خو به ما سره په سمه خوله خبرې نه کړې ځان د یو بل نه جارېږي تا ته څه پته ده ډېر ښه ډېر نصیحت مې ورته وکړو خو بیخي نه مني زړګی مې تا نه صبرېږي تا ته څه پته ده واه ما ته پته ده یار چې کله د بل د جانان د باب شعرونه لیکي بل ټول عاشقان ورته جړېږي تا ته څه پته ده واه ما ته پته ده نور جي بالکل خیریت ته ده خیره طبیعت ته ښه دی جي بالکل امن دی د خیره شکر دی ستاسو دعاګانې دي داسې به زموږ دعاګانې جي بیا به ښاد او آباد ګرځي یخې هواګانې هم دي که نه جي یخې هواګانې هم دي ستاسو د دعاګانو سره نو هواګانې خو جیاز پرلی شروع کېږي که نه بالکل ډېره مننه ثناالله ورور د ډېره مهرباني ټول مینوال ته زما ډېر سلامونه هغه وایي چې زما له طرفه ټولو مینوالو ته ډېر سلامونه نو د هغه مینوال چې کوم دي ټول اورېدونکو ته د هغه له طرفه سلام قبول کوي السلام علیکم زه د راتللو هم د لیوانو هغه خوب د راتلو سره بیا تښتېدلی دی 0938280028 السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم زما په خیال چې دوی اوده دي ګډ مارنینګ به ورته ووایو راپاڅېده خو مسکال یې راکړو چې لکه پاڅېدم السلام علیکم السلام علیکم ګډ مارنینګ سهار په خیر هلو السلام علیکم دا خو د لیوانو هغه خوب شو راتلو سره بیا تښتي السلام علیکم وعلیکم سلام بھائی جان څنګه حال شکر الحمدلله خیر ضرور به څوک دی جی زه رحمان خبره کوم ما سره چې کوم ملګری حبیب تنها تاسو یو پیغام را لېږل غواړي وایه حبیب تنها ته وایه پیغام راولېږه که نه خپله خبره کوي ورکول سرجي څنګه شکر الحمدلله خیر دی حبیب تنها څنګه حال دی ښه غواړو پترې نه لګي سرجي ګورې ولې نه لګي یار څه بیټې مناستې بیٹے بنی مدا دویم ابتره گوڈ مارننگ سحر په خیر همای که څوک مېلمه سره ناست دی نه مېلمه خو را سره مقصد دی نو سرجي جاوید شاه درمان صاحب راغلی هغه ته سپیشل سلام وعلیکم سلام جاوید شاه درمان ته سپیشل سلام را تښتېدلی دی که په چوټا راغلی دی نه په چوټۍ راغلی او یو ځای درځو هم ملاقات ده انشاءالله راشئ خامخا موږ به په تمه یو ښه دا را تښتېدل مې ځکه وایي چې بعضې ملګرو باندې په بهر ملک کې وخت نه تېرېږي راوتښتي که نه نو باید سره چې دی به را تښتېدلی بخیر مخامخ ورته خبرې
زه صحیح شو اوهو د ټلیفون کرښه هم پرېوته موږ خو سره ګپ لګو چې را تښتېدلی دی. السلام علیکم. ماشاءالله ډېر اورېدونکي چې کوم دی صرف مسکال راکړي چې لکه موږ ویښ یو راپاڅېدو د خیره ګوډ مارنینګ راته وایي دا مسکال د هغوی د ګوډ مارنینګ نښه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی شکر الحمدلله خیر ده. خوږ اواز د چا دی او د کوم کلي نه دی؟ جی عطاورحمان د باجانه. عطاورحمان صاحب هرکلی درته وایو ډېر ډېر ستړي مشي راته وایو تاسو بېګا هم کال وکړو خو هغه اواز صحیح نه و ستاسو زما په خیال. او جی مهرباني جی سهار مو بخیر. ډېره مننه. ګوډ مارنینګ. ګوډ مارنینګ جی جی بھائی جان خیر یو؟ شکر الحمدلله خیر ده. پروګرام خو خیر ډېر مزدار دی. ښه ډېره مننه جی. او دا راته ووایئ جی دا څه کار روزګار کوئ؟ عطاورحمان صاحب یا خدای پاک عطاورحمان صاحب هغه دغه خبره وایي مړه خاندي او چې خاندي بیا کپر شلي. عطاورحمان صاحب ته کار میلاویږي او چې میلاو شي نو بیا هغه مخکې سره یا خبرې نه کېږي او یا چې کوم دی نو دغه نه کېږي دا څه ورته وایي خبرې نه کېږي. السلام علیکم. السلام علیکم. الو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور مې څوک دی؟ زه زرشاد خبرې کوم د مینې نه جي. هرکلی درته وایو زرشاد صاحب. څنګه دي جي ښه یو؟ شکر الحمدلله خیر. سهار مې اراده کړې وه بیا زه به خپله ګوتمه به راواخلم خو بس شروع ورځ ونسوه ګوډ مارنینګ پروګرام و که نه او که نه جي نو ما هم بس اوس پاڅېدم لږ په باندې 10 بجې ویده وم. ښه ګوډ مارنینګ ګوډ مارنینګ سهار په خیر په خیر. جی نو بالکل خیر خیریت ته د خیره سره. جی ما دیګه تاسو نه تاسو چې خپل کم غزلي خخېستئ مونږ هغه لږ واورو چې خخېستئ تاسو غزلي ګورئ چې چا ویلی که نه دغه شانتي نو بس که دغه شان دی هغه خو لا ښه ده او که چا ویلي مې هم ښه ده. خو نه نو بېګا خو راته ما یو خپل غزل یو خپل نظم دغه کړی و که پرون مازدیګر مې لیکلی و او درته مې وویل اعلان یې هغه اورېدلی مې دی جي هغه مې اورېدلی دی خو ما چې دا کړي تا هم کم خوښي که نه یا خدای پاکه دا څه د بیرس خبره ده که څه کېدی شي د بېګا هم ټلیفون کړی و زرشاد ورور د بینۍ نه نو کېدی شي بیلنس ورسره کم شوی او له سهار اوس وی پاڅېدم که نه کېدی شي بیلنس یې نه اچولی. السلام علیکم. دا زما خیال دی بېګا زما نه پس ځای ما یم کال کړی دی نو بس هغه موبایلو کې دومره پیسې پاتې دي چې صرف موږ له پې یاداشت راکوي. السلام علیکم. 0938 2 او تاسو به هم 11 بجې به تاسو زه ستاسو نیوز به راته اورم ښه نیوز خبرونه لکه هغه ټي وي کې راځي که نه خبرونه ښه نشته څوک نه. 0938 2 السلام علیکم. وعلیکم السلام سعید عادل صاحب څنګه حال دی جوړ یې؟ شکر الحمدلله خیر خیریت. ورور مې څوک دی او د کوم کلي نه دی؟ زه قدرګل خبرې کوم د ویسا ضلع اټک نه جي. هرکلی درته وایو جي د ضلع اټک نه. ویسا ته خو به کېدی شي ستاسو څوک ملګری هم پکې یو مشتاق احمد مشتاق آف ویسا. ډېر ښه ډېر ښه. او تاسو پکې ملګري شوئ تاسو سره به اوس دوا سلام جوړو که نه؟ او جي ستاسو نمبر ما ته هغه نغښتی و ښه جي ښه. او ما تاسو ته به زه ځان له ټلیفون کوم یاره دا مشتاق احمد مشتاق صاحب خپل د دلبر سټیشن ته راوغواړئ ښه جي. نو دې باره کې مې تاسو ته ټلیفون کړی ما که بیا ستاسو له د هغه نمبر پکار دی هغه نمبر چینج کړی دی اوس که نه ښه جي ښه. نو بیا که وایي نو بیا تاسو په هغه نمبر راولېږم نمبر که راوختلی غواړئ زه راویلېږه راته نمبر بیا زما په نمبر نو او که نه ما بېګا ډېرې ټرایانې وکړې خو اکثر بس تاسو به ملاوېده نه او په دغه مینه مې د زړه چارې باور نه راځي هر ځل کلکه واده وکړي خو اکثر نه راځي. څوک دغه مسکال که نه ښه تاسو به انشاءالله کله پورې الله حکم شوي راوغواړئ چې بیا دا زه ته ووایم انشاءالله پروګرام وله سیټ کوو. ګرانو اورېدونکو یو وارې بیا ستاسو کوربه سعید عادل تاسو ته وایي هرکلی سهار په خیر. قدرمن اورېدونکو که تاسو زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون کول غواړئ نو دوه لارې دي ستاسو سره یو د ټلیفون ده او بله د اس ام اس ته. نو د اس ام اس په کرښه کې راتلل غواړئ نو لومبي به درې ټکي به خامخا لیکئ RDS به ولیکئ د هغې نه پس په خپل نوم ولیکئ خپل د کلي نوم خپل وړوکی شان پیغام موږ ته بیا راواستوئ په 2 باندې او که د ټلیفون په کرښه راتلل غواړئ نو نمبر یې ځان سره ولیکئ 0938 یعنې 0938 28 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جی دا خورکای مې څوک ته او د کوم ځای نه ده؟ بجان عایشه خبره کوم ذکریانه.
عایشه د زکریا نه هرکلی درته وایو خورکی ډېره مننه بجان تاسو ښه یئ شکر الحمدلله خیر دی بجان پروګرام خو ډېر مزېدار روان دی بېګا هم اورېدلې او خو بس بیا رانه خوب راغی اوده شو اوس چې کوم دی نو اوس مو واورېدو صحیح ده او دا راته ووایه خورکی چې سکول یا کالج ته ځئ که نه نه جي ښه نو دا خو ډېر بد کوئ په کار چې تاسو تعلیم حاصل کړی وی علم هم کړی وی بلکل خبره مو ټیک ده خو بس څه او دا خبره خو د کورونو طرفه هم پابندی کېدی شي بلکل ټیک خبره ده جی ښه څه پیغام دې راوړی سهار سهار کې چې زمونږ کوم اورېدونکي اوس پاسېدلي وي هغوی ته به څه ویل غواړي جی دا خو ډېر بد کوي چې اوس دا ټایم پاسې دا خو د پاسېدو ټایم نه وي خو دا پکار دی سهار وختي پاسې او مونځ کوي نه که نه داسې پکې هم شته لکه زما به بېګا ټوله شپه ډیوټي کړې وي او سهار به اوده شوي وي که نه هغه هم لکه مجبوري کېدی شي داسې به وي چې په چوکیداران به وي داسې به وي چې د سیکورټي ډیوټي به وي داسې به وي چې هغوی به د حکومت نه مجبوره وي جی بس بیا دا و چې بس تاسو پاسېدئ زه ښه مو زه خو پاسېدم وی پردی مزدور سهار وختي پاسي په شوګیرو مین اوده پاتې شي بجان یو لطیفه به درته وکړم خو چې د اخلاقو له دایرې دننه وي ښه خورکی ښه دي بلکل ارشاد ډېر خوند به وکړي وایي بجان یو سړی و نو هغه خپله مور ډاکټر له بوتلې وه که نه نو هغه ورته ویې وایي هغه ډاکټر ورته ویې وایي ته به دې له ټسټونه کې هغه مور بیماره وایي ته به دې له ټسټونه کې نو هغه زوی په ژړا شو که نه بجانو نو هغه ډاکټر ورته وایي ولې ژاړې نو وایي زما مور خو تعلیم نه دی کړی نو هغه وایي ټسټونه څه پاس ډېره مننه ډېره ښکلې لطیفه دې وکړې زما مور تعلیم نه دی کړی ټسټونه به څه پاس کړي عادل الله پامان ډېره مننه وعلیکم السلام ډېره ښکلې لطیفه یې وکړه عایشه خور به زموږ سره د زکریا نه و چې زما مور تعلیم نه دی کړی ټسټونه به څه پاس کړي السلام علیکم وعلیکم السلام سعید صاحب څنګه شکر الحمدلله خیر دی اواز را باندې اشنا اشنا لګي اشنا انور ضیا د مرغوز نه جي ډېره مننه جي هرکلی درته وایو انور ضیا صاحب جی سهار په خیر څه ټایم پاسېدلی مونځ له پاسېدلي وو جي او بیا وده شوی که نه نه جي بیا نه وده شوي خوشحاله وی که نه تازه وی که نه تازه او که نه بلکل ما یې درته یو دوه درې اشتهاره چې دي دا دغه کوم تا ته به ډالۍ کوم اشتهاره که شعرونه شعرونه دي شعرونه ښه باید که اشتهاره راته ډالۍ کړې نه جي شعرونه دي د مرزاد افغان صاحب ارشاد ورده پې وایي تصویر سره بېګا مې د جانان خبرې وکړې تصویر سره بېګا مې د جانان خبرې وکړې د اوښکو سره پټې مې ګریوان خبرې وکړې واه ډېر ښه وایي تصویر د یار خاموشه او کتل یې غلې که ما ورته په زاره په قربان خبرې وکړې ډېر ښه وایي ما ویلې ولې چوپ یې مره ورشو جوړ زمانه څو وارې ورسره مې په زبان خبرې وکړې ډېر ښه او آخر کې ما افغان تصویر د زړه سره راجوخ کړو آخر چې ما افغان تصویر د زړه سره راجوخ کړو په پټو سترګو ما د خپل ارمان خبرې وکړې ډېر زبردست تصویر سره بېګا مې د جانان خبرې وکړې ډېره مننه انور ضیا صاحب روانه خو ډېره مزېداره ډېره خوندوره روانه ده مزېداره خو نه ده خو خوندوره ډېره زیاته ده دا مزېداره ولې نه ده مزېداره چې دا مزې خو چې دی که نه دا د اردو لفظ دی او خوندوره چې دی دا د پښتو لفظ ټیک شو ډېره مننه چې ډېره مننه نور هم په علم کې اضافه وشوه ډېره مننه یو جهان مننه د انور ضیا صاحب وایي چې ډېر ښکلي شعرونه وایي السلام علیکم پرېږده دغه مه وره زه راباندې اورم او صبر وکړه زه راباندې سندره اورم او د چا نه ټپې درته اورم تا خو راته ووایې که نه ستا د لاسه مې په زړه باندې اور بل دی نو دلته اور بل نه دی دلته چې کوم دی نو دغه دی د ګلپاڼه ده او مسترد مومن ترور د دواړه لګیا دي یو بل ته د زړه حالونه وایي ډېرو خوږو درنو اورېدونکو یو وارې بیا ستاسو کوربه سعید عادل تاسو ته وایي سهار په خیر ستړي مه شئ قدرمنو اورېدونکو تاسو د مسترد مومن او د ګلپاڼې په اواز باندې ډېرې ښکلې ټپې واورېدې یو بل جواب ورکوه اخره کې دا فیصله وکړه چې په دې خبره به نور بحث نه کوو نو پکار ده چې دغه بحث وچېړلی شي بیا ورته هغه یوې ووایي خدای خبر چې کومه یوه ګلپاڼه وه که مسترد مومن و هغې ورته ووایي چې دا فیصله به په بل چا باندې کوو ساروان که کاروان یې ورته نو هغې ورته ووایي چې نه دغه فیصله په ده باندې هم ده هغه په خپله مینه کړې ده زما باره کې به زما ټوکرۍ ته به کاڼه راولي یعنې که زما په حق کې به فیصله کوي نو دوی له داسې یو دغه پکار دی چې یو پکې مینه کړې وي یو نه وي کړې یو پکې دغه شان وي نیم پاګل او نیم چې نیم روغ او نیم پاګل وي نو بیا به دوی فیصله چې کوم دی ډېره په اسانۍ سره
قدرمن اوریدونکو ستاسو اس ام اس هم ډېرې راروانې دي خو ستاسو کالونه هم د سره سم نه دي دا ستاسو کالونه نه دي دا ستاسو مینې دي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جی هرکلی درته وایو په خیر. ډېره مننه. څنګه عادل بھائی؟ بس خیر دی د خیره سره. توتي استاذو وایه که نه څنګه یې ښه یې؟ څه پروګرام دی؟ بس پروګرام خو ښه دی. بس ډېر مزیدار پروګرام روان دی. ښه او دا راته ووایه چې اردو کې به راته سندره وایي که پښتو کې به راته ټپې وایي؟ پښتو کې به ټپې وکړو که نه ورځه کې ورده نه نه څه به ورځي 2-3 شپې شوې کار نه ته نه لګېدلې. څه کې په دې مور مې د کوره راغلی سر. نه نه وایه هغه خو راته بیګم غوسه وي راته وایي که خدای هغې کره پیدا کړی وی نو ډېر به ښه وه. نو خیر خیریت دی د خیره ورځه که نو ورځه پې نه نه ووایه ټپې وکړه بیا به کور خیر نه مور به راته ډنګ ونیسي کوره به پرې راځغلوئ به دلته بیا به خیر دی سړی یو دوه وکړه بیا به مبارک شاه صاحب دی او سرخیلي صاحب دی سره پراته وي بیا به څوک کور ته نه پرېږدي چې ډېر دغې کره پیدا دی هغه سندرغاړو کره پیدا دی. نه وایي سړی دا خو هسې مونږ شغل کوو مونږ سړي کره خو نه پیدا. زه ووایه ټپه ووایه. نو ته شروع که که نه. ته چې د پورې چم نه ګورې ماله پکار دی چې سر توره ودرېږمه ماله پکار دی چې سر توره ودرېږمه او جانانه ستا دیدن دپاره او په لویه لار کې ماشومان کله رومه واوا ډېر ښه او په لویه لار کې ماشومان کله رومه بس دی په دې به فیصله کو ډېرې مصرې د زړه زخمونه سیوا کوینه او مصرې د ډېره غمه کېږي وایي نادانه لمپې د مستۍ ګمان کوینه ډېر ښه او نادانه لمپې د مستۍ ګمان کوینه. زه بس پې ګوښه په د دمې وخت هم شوی دی ښه ډېره مننه ډېره. توتي استاد چاته سلام لېږل غواړي؟ سلام خو بس تاسو ته ډېر دوا سلام او دغلته شینا باید تا زما غږ اوري هغه ته دوا سلام. وعلیکم سلام. او ثناء الله ټیلر ته اوسې کال لګېدلی وه مې اورېده. بالکل لومبنی کال ورو زما په خیال او بس ټولو مینهوالو ته دوا سلام. خان وردیا ته دوا سلام. ډېره مننه ټول په مرغوس کې سلامونه وکړه یو دې هم باندې رای ته راونهویشتو ولې تا ته خو مې ووایي که دا خو تا دلبر ریډیو ته ووایي مانیرۍ کې محمد علي ته سلام که ډېره مننه یو جهان مننه. وعلیکم السلام. قدرمن اورېدونکو 0992280028 یعنې 0938 28 السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی وروره ښه خیریت ته جي څوک دی کوم عدل الله ښه خیر دی جي د الله احسان دی. عدنان خبرې کوم جلبې نه. عدنان د جلبای نه څنګه چل دی ښه عدنان خیر دی سر کې څه وخت پروګرام خو مې اورېدلی دی خو ما یې راشه عادل له ټیلیفون وکړه. څه وخت پاسېدلی څه وخت پاسېدلی؟ 8:30 بجې د خیره 8:30 بجې یعنې کې ښه زما د پروګرام نه یوه نیمه ګنټه مخکې ښه جي نو دا راته ووایه چې ناشته دې څه سره وکړه؟ ناشته جی سهار خو مې چای لا نه څښلې اوس بس کوم لکه زما په نهاره راغلی جی دا صحیح ده ډېره برابري ناشته وکړه که نه صحیح ده او بس ډوډۍ به خوب شوی دی زما خیال چې ناشتې ته ضرورت نه راځي چای به ډوډۍ به وخورو صحیح ده تا ته پیغام ورکولی شو څه پیغام دی سلام دی ورلیږه نشپاتی ته سلام ناشپاتی ته سلام وعلیکم السلام ډېره مننه ستاسو د مینې یو جهان مننه. سلام بای جان څنګه یې زما له طرف نه په مانیرای کې عارف ته سلام او بای جان تاسو څنګه بل ټیک ټاک یو عالم همدرد یاد کړی یو عالم همدرد د ریسرچ اپلاو سیریوال جانن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور څنګه ښه؟ شکر الحمدلله خیر دی. خوراکای څوک ته او د کوم کلي نه ده؟ زه خبرې کوم د ګاڼو. هرکلی درته وایو. ډېر مهرباني. څنګه تاسو ښه یې؟ ډېر مزیدار پروګرام هم دی. ډېره مننه. خوراکای دا ستاسو مینه ده. دیگر وایي د 12 بجو کې دا پروګرام کوم د 10 نه والې تر 12 پورې امزیب وایو حاجي امزیب خان. ډېر زبردست پروګرام یو. ډېره مننه جي.
نور خیر خیریت ته شکر الحمدلله خیر خیریت ته خورګه څه پیغام ورکول غواړي خپل اوریدونکو ته چې دی وخت کې څوک ته خوب پاسېدلی وي او سترګې بس مخې را مخې او اوده وي له دی اوده وي ویښ وي له هغوی له به څه پیغام ورکول غواړي چې ټوله ورځ پرې په خوشحالۍ تېره شي پیغام به مې دی چې دې ټایم نه پاسې دا خو ډېر لایټ ټایم دی جی خو خبره دا ده زه خو سکول ته نه یم تللی که نه ما بېګام ټوله شپه کار کړی دي زما لاس مات شوی او د هغې د ما ته ډېر کار و اوهو خدا خو به ډېر تکلیف و بیا تاسو ته لاس مې خو هم دی سر مې هم دی بس ډېر راغورځېدلی یم که نه او ایګزام مې وي خو بیا هم په یو لاس مې ټولې ډایګرام یې هر څه جوړ کړي دي بیا ماشاءالله ماشاءالله ستاسو حوصلې ته سلام ستاسو حوصلې ته سلام ستاسو پروګرام انسان مجبوره کړي کار کولو باندې دا خو د ډېره مهرباني جي زه یو شعر وایم ارشاد ایک قطرہ تو کیا ہم دریا بھی اس کے نام کر دیتے وہ کہتا تو صحیح ایک بار پیاسے لہجے میں انسان مکمل تو اپنا بھی نہیں ہوتا اور اس نے لکھا ہے میں صرف تمہارا ہوں ډیر ښه ډیر ښه اوس نے لکھا ہے میں صرف تمہارا ہوں جی 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 نو ریډیو ډیر زیات وخت دی موږ کله دلته نو کنه اوس فقط راغلی جی اور پښتانو نه بس کله ډیر یریدم چې کله نه ریډیو مې ان کړی دی کنه جی دویم پښتانه ډیر زبردست بنیان ما پنجابی پښتانه نه امن پسند کوم دی کنه انا او کوم ډیر یرول یو کنه پښتانو نه خو پښتانه ډیر زیات خلک دي ډیر زبردست خلک دي ډیر زبردست ما پته ولګی چې بابا والا ډیر خلک دي جی ډیر جی جی ډیر زیات خوشاله روان چې خدای دې زموږ بکیتی کینه ډیر مخکې په هر لحاظ سره دا پښتنه کولای شم خوراکای چې د دې مخکې تاسو ژوند کوم ځای کوو جم پنډي کې په پنډي په خلکو کې او په دې ځای په خلکو کې څه فرق تاسو محسوس کړی دی یو فرق مې دا محسوس کړی دی که نه چې موږ هلته وو که نه هلته یو انسان په چا پروا بلکل نه کوي جی دلته ستا معاملو کې که نه ډېر انټرفیر کوي لکه چې بازار ته نه شي چرته تی نه شي دا یو دلته صرف دا یو مسله ده که نه چې بازار ته نه شي تللی هلته موږ خو لا دلته عادت نه یو که نه عجیبه خلک چې بس دې نه یېرېږم صرف بازار ته نه ډېره یېرېږم دا عادت یوې زنانه په حیث باندې تاسو ته څنګه لګي چې هلته بازار ته تلل شته او دلته نشته دلته بنده نه شي تللی هلته چې زه یې اړو پروا دي نه که نه بس خپل څیز واله سیده کور ته راځه دلته به راځې ډېر مشکلات دي درته او چې دا خبره خو ده خو بیا هم وایم که نه چې دا ریډیو کې تاسو کومې ښکلې ښکلې خبرې کوئ نو زه دلته دې ټولو ته دا خواست کوم که نه یو انسان د کور نه ډېر مجبورۍ جهالت وځي جی نو برای مهرباني انسان ګرانو اورېدونکو یو وارې بیا ستاسو کوربه سید عادل تاسو ته وایي هرکلې سهار په خیر یعنې ګډ مارنینګ ګرانو اورېدونکو که تاسو زموږ سره د اس ام اس په کرښه راتلل غواړئ نو ولیکئ RDS نه پس په معمولي شان خالي ځای پرېږدئ یعنې سپیس په ورکړئ د هغې نه پس په خپل نوم ولیکئ د هغې نه پس په بیا د کلي نوم ولیکئ بیا به خپل پیغام ولیکئ او موږ ته بیا راواستوئ په 2 یعنې په 82 باندې به راډالی او که نه نیغ په هغه راتلل غواړئ او موږ سره خبرې کول غواړئ نو 09382002 یعنې 0938280028 ګورو به چې زموږ سره د ټلیفون په کرښه بل ملګری څوک دی او دوی به څه ویل غواړي السلام علیکم هلو د خپل ریډیو اواز دې لږ په مزه کړه هلو د خپل ریډیو اواز دې لږ په مزه کړه ګلابه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لهي الحمدلله خیر خیریت ته ده خیر نور خیریت ته د خپل ریډیو اواز دې لږ په مزه کړه تاسو ته به وویل خو تاسو ونه منله نو بهرحال که تاسو کوشش وکړو بیا دوباره راتلئ د خپل ریډیو اواز ځان سره بندوئ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام په خیر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام د لیوانو هغه خوب السلام علیکم وعلیکم السلام ورور مې څوک دی او د کوم کلي نه دی شکر الحمدلله خیر دی د خیره سره
دا خپل نوم او که به راته واغوستو نو ډېر به خوشحاله شو. دا هینډسپري د غوږونو نه لرې که ګلابه. دا ستاسو اواز ولې نه راځي؟ جی هر سیګنل کمی دی. نو سیګنل لږ صحیح ځای ته شي چې برابر شي چې خوږې خوږې خبرې را سره وکړي. صحیح شو. ډېره مننه ستاسو د مینې یو جهان مننه. 09382800028. سلام بھائی جان. وعلیکم السلام. او څنګه یې عادل بھائی؟ بالکل ټیک ټاک یم. زه مروان جاني یم د دولت نه او ستاسو پروګرام ډېر ښکلی دی. ستاسو نظمونه ډېر زبردست دي. ما ته زما رور حسیب دپاره هغه یتیم ماشوم والا نظم ووایئ. یتیم ماشوم والا خج سکول کې سبق وایي. تاسو ته سجاد بھائی ته او ټول ټیم ته سلامونه او دا نظم راته ضرور پلی کوئ پلیز پلیز پلیز. ښه بھائی خجي کوشش پکوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دل سیوا؟ شکر الحمدلله. رور مې څوک دی او د کوم کلي نه دی؟ زه یم صدیق د مانیری یم. اوسېږم د شاه منصور پټون کې د اړاکیانو. اړاکیانو. ښه جي ښه. هرکلی درته وایو صدیق صاحب. صحیح ده. مهرباني ډېره. بس موږ لډو ته ناست ستا اواز مې لږ خوښ ته نو بس په دا وجه رحمت وکړو. د ما خیال دی څه کار مار دی نشته نشته که نه یاره کم دی یاره بېروزګاره یم. څه کار ځان له وګوره که نه. نو ښه را وګوره که نه. داسې کار وکړه دغه د یو غټه راواله چې داسې غټ موټر راوالي هغې ته یې ورولله د شیشه پې بس چلته دی یو لټ ناست دی ټرک ډرایور د هغه له ګټه راولم نه. یاره دا کار خو وکړه. خبره ورته وکړه. ورکوله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رور مې څه نوم څنګه دی ورې؟ ښه یې؟ شکر دی. نوم دې څه دی ګلابه؟ بس وروره موږ روزګار خلک یې ناست صرف ستاسو پروګرامونه اورو لیډو کوو لالا یې زه ورته رنګ کوم ما یو کا او که پکار و چې کړی وی ځکه چې د موجودګۍ احساس څومره کړی وی موږ پوهېږي د صدیق صاحب بودی له ښه نور تاسو ښه یې؟ خیر خیریت؟ بالکل خیر خیریت دی د خیره. بس موږ مخامخ تاسو سره ټاون کې ناست یو. ښه په پارک بس پروګرام اورو خبرې ډېرې مزېدارې دي. نه په پارک کې ناست یې؟ نه د پارک سره خوا کې زموږ ځای دی. ښه جي ښه ښه ښه. ثواب پبلک سکول سره. صحیح ده صحیح ده جي. لطیفه مطیفه خو نه راځي لالا به راته لطیفه وکړي. لطیفه به لالا وکړي. صحیح ده ورکوله. لالا منډې د لالا وي نوړی د عبدالله وي. به لطیفه وراله نه راځي او بس هسې تا سره مې ګپ تړه غوښتنو بس ومې ګټه. هله چې ګپ ته زړه غواړي که نه نو ته خو چې ته داسې ځای کې نه ناست که چې سندره نه شي ویلی. نو سندره خو نه راځي که نه. ولې دله نه درځي؟ نو ما نه راځي. ما چېرته سندرې نه ویلې. ما پسې ویلی شي؟ ما پسې به ووایي؟ نه تا سره هم جواب نه شم درکولی. جواب مه راکوه زه چې ثواب هغه را پسې ویلی شي. ارماني کور کې اوسېږي ارماني کور ته راځي ارماني کور کې اوسېږي ارماني کور ته راځي. نه په خندا کې نه که ما په خندا کې خو نه وي. ځینې خلک بې تپوسه د زړګي کور ته راځي ارماني ته راځي. وایه ارماني موږ خو ټول ارمانیان یو که نه. ډېره مننه صدیق صاحب ستاسو د مینې یو جهان مننه. محمد علي ته مې سلام دی. دغه کس ورته هم سلام ووایم. زه ته هم ورته سلام وایم. محمد علي ډېر شروع دی. ښه صحیح ده. ډېره مهرباني. ډېره مننه یو جهان مننه. دا و زموږ سره صدیق صاحب د مانیری را وایي چې یم شاه منصور کې خو یم د اړاکیانو مانیری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د دې ریډیو د اواز لږ غلی که. سعید افغان مې که صحیح کار دی وکړو. زما نوم شوکت علي دی. د ټوپای نه خبرې. د ټوپای نه. هرکلی درته وایي شوکت علي صاحب. عادل صاحب تاسو ښه یئ؟ شکر الحمدلله خیر خیریت ته د خیره. ما ستاسو د سیل نمبر په کار و زه شاعري کوم خو ما ته ګوډه ده او زه وایم چې سپیشل خلکو کې موجود دی مات ګوډ دی نظر مې کم دی. بخشي رسیر صاحب پېژنې؟ زما نظر هم کم دی او شاعري کوم خو داسې پوره نشم کولی ما ته ګوډه شاعري ده. تاسو په دې ټوپای کې بخشي رسیر صاحب پېژنئ؟ څوک دي؟ بخشي رسیر کاکا. هغه سره ملاو شي هغه به درله نوره پته مته درکړي بیا. صحیح ده جي. او دویم دا چې تاسو کمنټري کوئ دي ورلډ کپ میچونو باندې؟ نه ما خو کمنټري چې تره ده کړې. نه لکه مخکې میچونو باندې کمنټري کېدم چې پوزانې کوئ. مخکې به کېده سجاد او کې اپریدي سجاد به یې به کوله خو زه شرمېږم. تاسو خو به زبردسته کمنټري کوئ. او کوم به خو شرمېږم هم که نه.
نو ما یې ډېر معلومات دې مای صحیح ده ځکه چې کومنټري کېدل بیا به تاسو ته خو زما خیال دی هغه د شپې وي دا میچونه اوس د شپې دي که نه دا خو دا نو هغه ټایم هغه وخت ګورې که کومنټري کېږي ښه دي ښه نور خیر خیریت ته د خیره ډېره مننه ستاسو د مینې زموږ سره شوکت رو د ټوپای راوي چې زه شاعري کوم او شاعري کوله خو موږ ته غزل ولوي که درباندې اورېدونکو دې طرف ته زمان ظهیر او دغه چې لګیارې ستاره یونس یو بل سره څه د دروغ رښتیا وعدې کړي دي راځئ چې دا لږ واورو چې دوی یو بل ته څه وایي چې زړه صبرېدلی نه شي که خدای خبر چې څه یو بل ته وایي راځئ چې واورو حبیب الرحمن صاحبزاده حبیب الرحمن صاحبزاده یاد کړئ وی السلام علیکم وعلیکم السلام ځای نومې نه ده لیکلی منګه د وفا په تمه ژوند د ملنګۍ تېرو همدرد ملنګ د حرم خیلو نه مونږ بې وفا به نشو د غیر اغیار په قصو چرې خطا به نشو مونږه مزل کړی دی په لویه لار د مینې په لویه لار د مینې زه صبرېدلی نشم تا هېرولی نشم بغیر له تا وختونه هم صبرېدلی نشم مونږه کولی نشو نور انتظار د مینې نور انتظار د مینې ستا د اوربل ټپه یم زه د تا بل ټپه یم اسماعیل دا ستا په نوم شو زه د منګل ټپه یم مونږ یې قربان کړی دی او یک هزار د مینې او یک هزار د مینې دا ستا ملنګ به شمه د رباب کرم به شمه تا بل خدایه غواړم دا ستا څنګ به شمه مونږه په یو بل باندې کړی اعتبار د مینې کړی اعتبار د مینې خان صرف خپل نوم را لېږلی دی ځای نوم د کلي دا هېڅ نه دي لیکلي ډېره مننه ستاسو نن به په جار وایو مونږ تا ته اغیار وایو له تا نه نه ویریږو تا ته بار بار وایو خیدې کوو خیدې مې مونږه په دار د مینې مونږه په دار د مینې دا څپېړی سکلې ده او د دار خبرې کوي مونږ محلونه څه کړو مال دولتونه څه کړو مونږه د مینې تږي مونږ شرابونه څه کړو مونږ د ژوندون تېرو په یو دربار د مینې په یو دربار د مینې د ملنګانو په رنګ د لیونیانو په رنګ یو ځای به لوبې کوو د ماشومانو په رنګ ځان به یابل په غاړه لکه یو هار د مینې لکه یو هار د مینې تیرې خبرې تیرې ټولې مکړلې هېرې نوي لوظونه کوو نوې خبرې ډېرې د محبت په بستر کړو به قرار د مینې کړو به قرار د مینې یو بل سره وعدې ګاټې کوي خو دا پته ورته نشته چې ملک د پښتو دی مشرانو ته به پته لګي که نه موږ د پښتنو ټولې رشتې چې کومې دي ټولې رشتې هغه زموږ د مشرانو په خوښه باندې یعنې د مور او پلار په خوښه باندې کېږي شونډې ګنډم په نوم د یار پابندي ولګېده
خاور بل خور جوړوم د بنگړو شور جوړوم ډېر ښایسته ښکارېږي لا سنگار نور جوړوم چرې په ژوند به نه کړو مونږ انکار د مینې مونږ انکار د مینې یو ځای حسینې ژوند کړو به د مینې ژوند بې محبته ژوند لکه د مینې ژوند اسماعیل منګه لګورو به یو دیدار د مینې به یو دیدار د مینې ستا دیدنونه نشته زما خوبونه نشته چې مینه نه پېژني د هغو زړونه نشته مونږه خوړلي په زړه ګزار ګزار د مینې ګزار ګزار د مینې د چا پروا نه کوو غم د دنیا نه کوو مونږ په خندا عادت یو چرې جړه نه کوو په مونږ راغلی خلکه داسې بهار د مینې داسې بهار د مینې وعدې ګاټې هم خروي ځکه چې بیا وروسته مطلب دا د ملک د پښتو دی د پښتنو په ملک کې چې کوم دی زمونږ تاسو ته څنګه ما مخکې ویل چې زمونږ ټول رشتې او ټول قانون چې کوم دی هغه زمونږ مشران چې کوم دی هغه مونږ ته ښایي چې مطلب زمونږ رشتې چې کوم دی هغه زمونږ ټول مشران چې کوم زمونږ مور او پلار په خوښه باندې کېږي د په دغه دوران کې چې دغې نه بغاوت کوي د هغه ښه نه کوي د هغوی هره خبره زموږ د مشرانو هره خبره چې کوم د هغه د کاڼي کرښه ده او پکار ده چې موږ د هغوی خبرې ومنو او په هغې باندې عمل وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر الحمدلله. دا خوږ اواز د چا دی او د کوم کلي نه دی؟ خبره کوم د ټاټ نه دی. د کټ نه. دا کټ دی په کوم کلي کې پروت دی؟ ګواټي کې دکه مې غوښتل. ښه څنګه هلې په واده ښې؟ شکر الحمدلله خیر دی. پروګرام د ښکلی دی ډېر سپیشل دی. سپیشل خو ستاسو دپاره دی. مهرباني ډېره مهرباني تاسو ښه دي؟ شکر الحمدلله خیر. څه به ویل غواړي دې وخت کې چې څوک پاسېدلي وي یا څوک ډوډۍ خوري هغوی ته به څه ویل غواړي؟ بس د هغې طرف زما طرفه ورته سلامونه وایي نو غرمه په خیر ورته ووایه. صبح بخیر. ګډ مارنینګ. آفټرنون. ډېره مننه جیو جهان مننه ستاسو د مینې. فواد وروڼو زموږ سره د کټ ګواټي کې کټ پروت دی. د هغه کټ نه موږ سره خبرې کولې ډېره زیاته مننه کوو ځکه چې کټ کې ناست نو څه کار روزګار یې لکه نو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا خوږ اواز د چا دی؟ دا جی باجان شفیق خبرې کوي. د باجان شفیق صاحب هرکلی درته وایو جی. تاسو څنګه ښه یې؟ شکر الحمدلله خیر دی. ښه پروګرام روان ما خو لګو چې نو تاسو لګیا په خبرو باندې ډېره مننه پروګرام نه کو په بیګا خو هغه پروګرام نه کوي. کوم یو؟ ولې به نه وکړه؟ دا 2 بجو نه تر 10 بجو پورې دا 2 بجو نه تر 10 بجو پورې مې پروګرام کړو که نه؟ 10 بجو پورې خو پروګرام کړو خو هغه کیسه خو به نه ویلې که نه تاریخ والا ښه کوشش کوم چې بل هغه شیډول به چینج شوی دی که نه چې هغه څنګه بدل شي برابر شي بیا به ته خامخا هغه کیسه یې کوم. او که نه دا زړې کیسې زړې شاعران زړې خبرې کوي به که نه ښه کوم به راته ښې خبرې ډېرې ښکلې خبرې یې کولې یا شی نه مطلب پروګرام دی. زه ډېر د زړې زمانې نه پاتې شوی یم. او که نه بالکل صحیح ده. ډېره مننه ستاسو د ویډیو جهان. شفیق د بامخیلو نه د باجا او که د بامخیلو دغه کې اوس غلطېږم خو ما ویلي شفیق داجي زموږ سره د ټلیفون په کرښه راغی. په کار وه چې نن زموږ سره شمس بادر ایډوکیټ صاحب راغلی وی په اعتماد او په باور باندې هغوی زموږ په علم کې نور هم اضافه کړی وی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رور مې څوک دی او د کوم کلي نه دی؟ چنګېډیر نه عبدالشکور صاحب. عبدالشکور صاحب هرکلی درته وایو په خیرانې درته وایو او ګډ غرمه ورته وایي که څه ورته وایي هغه په خیر. څنګه دی صاحب خیر دی؟ بلکل خیر خیریت ته ده خیره. دا به ریمونه کوم لمبر مې راونه شو.
او کنه بیګا ډېر غټ راشو په ټلیفون باندې. بالکل څنګه حال خیر دی؟ بالکل الحمدلله. بیګا دلبر د لګیالو اورېدلو؟ او جی بالکل ولې نه مو روزانه اوري وی کنه اسه خلکو کیسې په دره دی وای ښه دا راته وای چې دلبر د لګیالو پروګرام دی بیګا خوښ شوی کنه او کنه شعر به ډېر زبردست راوخته کنه ډېر په دره دی وای ډېر وای. ها او د شکر صاحب دا راته وای چې څه پیغام دی راوړل دی؟ بس پیغام دا دی چې خدای پاک دې تاسو ټول دلبر سره باد لره. امین. ډېره مننه جیو جهان مننه ده ښه چې د ګرځنده کرښې په خپله کټ شوه. قدرمنو لیدونکو زه به هم ستاسو نه اجازت غواړم ځکه چې ما تاسو ته ویلي چې زموږ او ستاسو ملګرتیا به ټیک تر 12 بجو پورې وي. نو 12 بجې خو لا نه دي، یو 45 منټه پکې شته دی. خو زه یم چې ستاسو چې د نظم غوښتنه کړې وه چې هغه نظم درته ولګوم او بیا به زه ستاسو نه زه اجازت غواړم او تاسو به پرېږدم هغه خپل نظم سره د مور چې کوم نظم دی هغې سره به زه تاسو پرېږدم ځکه چې زموږ د میندو د خپو لاندې جنتونه دي. نو په کار ده چې هغه جنتونه موږ وګټو، د مور دوا چې کوم ده هغه واخلو. نو راځئ چې نظم به هم اورو خو ستاسو نه زه اجازت غواړم. قدرمنو لیدونکو که انشاءالله که ژوند وفا وکړه څاګانو بې وفایي ونه کړه نو د شپې د 8 بجو نه تر 10 بجو پورې به زموږ او ستاسو ملګرتیا هم په دې لار هم په دې خپرونو کې کېږي. تر هغه دمه پورې که د خولې نه مې څه داسې خبره وتلې وي چې ستاسو خاطر مې دروند شوی وي، ستاسو زړه ته پې څه ازار رسېدلی وي، د هغې دپاره زه ستاسو نه غواړم د زړه له تل نه بخښنه. د هغه مینهوالو ډېره زیاته مننه کوم مینهوال زموږ سره د ټلیفون په کرښه باندې راغلل، موږ سره ډېرې خوږې او درنې خبرې وکړې او هغوی ته که مې څه د خولې نه داسې خبره وتلې وي د هغې دپاره چې زه غواړم بخښنه او کوم یې ډېره زیاته مننه. د هغه مینهوالو هم د زړه له تل نه مننه کوم مینهوالو چې زموږ سره د SMS په کرښه باندې راغلل، موږ ته د خپلې موجودګۍ احساس راکړو، د هغوی هم یو جهان مننه. ورسره د هغه مینهوالو هم د زړه له تل نه مننه کوم مینهوالو چې زموږ خپرونه په زړه کې خوښه کړه او موږ ته د خپلې موجودګۍ احساس راکړو، موږ سره د خپلې مینې د اظهار ژبه ګونګۍ وساتله، د هغوی هم یو جهان مننه. په تلو کې د ریډیو دلبر صوابه FM 94 د ټول ټیم د ټولو همکارو د ټولو کوربنو خصوصا د سټیشن منیجر حاجي محمد یوسف خان سرخیري صاحب، پروډیوسر مبارک شاه صاحب، تکنیکي چارو واکمن چودھری خالد زمان بری صاحب، مارکیټینګ منیجر امزیب خان صاحب، سټوډیو انچارج مقصد صاحب. ډېره زیاته مننه کوم چې موږ او ستاسو له د ملاقات د خبرو اترو د مخامختیا یو څو ګړی راکړي. قدرمنو لیدونکو لکه د نور کله په شان هغه زوړ پیغام چې د خپلو بچو د لاسو نه ټوپکونه واخلئ، تماچې ترې واخلئ، لیندې ترې واخلئ او په لاسو کې ولې صرف او صرف قلم او کتاب ورکړئ، د هغوی مستقبل روښانه کړئ او دغه مستقبل چې روښانه شي نو دوی به تاسو په دعاګانو کې یاد ساتي. نن تاسو وګورئ که نه خپله معاشره باندې نظر وکړئ چې د کوم سړي اولاد بد وي یعنې بدماشان وي یا نور څه داسې وي نو د هغوی نه ټوله معاشره چې کوم دی نو په لړزان وي، ټوله معاشره د هغوی نه په تکلیف کې وي او ګوره که هغوی په هیره باندې هم جومات کوي یا مونځ کوي یا سبق یا اودس کوي او بیا یو طرف ته وګورئ تعلیم یافته معاشره چې کوم زموږ ده د چا په لاس کې چې قلم او کتاب و هغوی ته وګورئ نه هغوی اوس هم په جوماتونو کې به ناست وي، سبقونه وایي، تلاوتونه کوي. نو په کار ده چې موږ خپلو بچو له داسې تعلیم ورکړو چې هغه موږ زموږ د مرګ نه پس هم زموږ نامې چې کوم دی په ښه نوم باندې یادېږي چې د تاڼې تحصیلونو په ځای باندې زموږ نومونه په کالجونو یونیورسټو کې ژوندي پاتې شي، په تاریخ کې ژوندي پاتې شي. نو قدرمنو لیدونکو پښتو وایئ، پښتو لیکئ، پښتو لولئ او پښتو کوئ هم. دا راته هم اجازت دی. ځمکې کلنګ دې زورور دی، ځمکې کلنګ دې زورور دی، زلمي ترې اخلې رالیږې تش پالنګونه او داته چې د دې نه بل قیامت به کوم وي، د دې نه بل قیامت به کوم وي چې زه ولاړه لالۍ اخلي رخصتونه، چې رخصت اخلي منګل راکه، چې رخصت اخلي منګل راکه چې پناه کېږي مخ راواړوه مینه او داته چې زه اخر به لاړ شي، داته چې زه اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې قدرمنو لیدونکو زه به تاسو پرېږدم د خپل اواز د خپل نظم سره او هم په دې ځای به ستاسو نه زه ستاسو کوربه سعید عادل به ستاسو نه غواړي اجازت چېرته هم چې ښاد آباد خوشحاله او بریالي اوسئ. د عباسي سبزي صاحب دا یو شعر تاسو ته ډالۍ کوم. د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. چېرته هم چې ښاد آباد خوشحاله او بریالي اوسئ. خپل کوربه سعید عادل له ورکړي اجازت. د لوی الله په امان.